قال أهل النقد حقائق الثابتة خلافا للسفستائية دا تديرنا مفعولنا قول شروش أو مصنف رحمه الله فرمان حقائق الأشياء ثابتة دا أشياء وحقائق ثابتة أو غرض دا علامة تفتلاني رحمه الله دا حقيقة الشيء دا عبارتنا دا دي حقيقة لفسرها كولي دا أشياء لفسرها كولي او دا ثابت لفسرها كولي دروا الفاظ بتاسط مشروط فبیا یو اعتراض بو کې دا غي او خسته جواب بو بلکې جوابونه دی متن کې دا حقایق راغلي دا مضاف اشیاء او مضاف سره د مضاف الیه په لدا مبتدا دی ثابتتون خبر ده او دا اضافت بیانی ځکه حقیقت او شی یو شی حقیقت او شی سره یو شی دی اضافت بیانی فاطمه فقدتین د قبیله نه او یا دا وایي چې اضافت مسمار اسم خپل ده اضافت مسمار اسم خپل ده دا چې ویلم صحیح او د حقیقت شرح مستقله دی تاسو بیانې او ورپسې د اشیاء چې دا جمع ده د یو څیز د حقیقت او د یو شی د حقیقت مطلب دا دی چې دا په خارج او نفس الامر کې موجود دی خیالات نه دي لکه څنګه چې سوفسطائیه فرقه وایي او بعینه چې کوم دی دا موجود دی د سراب حیثیت نه دی سراب دی ته وایي چې ته په صحرا کې رواني او تخپل منتهای نظر باندې وګوري نو تا ته په صحرا کې وبخ کوي لیکن کله شګې ګل چې ورکوي لیکن کله چې خواله ورسي ابا هغه شګې نو دا حیثیت د اشیاء نه دی په نفس الامر په خارج کې بلکې دا اشیاء بذاته په نفس الامر او خارج کې موجود بیا د اشیاء دا جمع ده د شیئون او دې باره کې تقریبا د اهل لغت او د نحات 15 مذاهب دي لیکن رؤوس المذاهب تاسو ذکر کوم یو د کوفی د امام کسائی رحمه الله مذهب دی دا اشیاء د شیئون جمع ده او دا شی د فعل الفوزن دی او اشیاء د افعال الفوزن اشیاء د شیئون جمع ده د کسائی مذهب لیکن دې باندې اسکال لای او اسکال لای چې دا اشیاء د شیئون جمع ده دا په وزن د افعال شو وزن د افعال منصرف او اشیاء غیر منصرف استعمالي اذن له خبره دلته په الفلام داخل شوی عمومي چې کله اشیاء راشي نو دا بغیر منصرف استعمالي دي کله ورسته په ما د ګورخه ما د ګورې مخکې خبره ذهن د ګزوي ورسته بیان کی اصل په اړه چې کله خو فرع ده پوي چې تاسو پاسه نه په فرع څه فائدې نشته ها نو اشیاء چې دا د افعال په وزن شو افعال وزن په منصرف دي غیر منصرف نه دا اشکال د کسائی په مذهب باندې وارد دي د امام کسائی رحمه الله دې جواب کړی چې ټیک د افعال په وزن د منصرف استعمال دي صحیح دي لیکن د اشیاء مشابهت د همراه سره راغلي اشیاء مشابهت د سره راغلي د همراه سره راغلي او همراه غیر منصرف سره راغلي د مشابهت توجه موږ د اشیاء د غیر منصرف څخه او دا یاد ساتئ چې ډېر کله دا کېږي چې یو څیز کې به د غیر منصرف سبب نه لیکن د غیر منصرف د اسباب سره مشابهت راشي او دا غیر واجب غیر منصرف چې لکه ادریس باره کې تحقیق د اهل لغت زاویه ما دراسات کې لیکلي چې ادریس لفظ چې دا عجمی نه دی بلکې دا عربي لفظ بیا په دې باندې اشکال لري دا عربي لفظ نو دا هم غیر منصرف وایي او وجه پکې دا وایي چې یو وجمه او بل علم دی نو چې دا عربي د وجمه سبب خو پکشتنه نو دا غي جواب اهل لغت دا کې چې دا عجمی لفظ خو نه دی خو مشابهت د عجمی الفاظ سره او دا مشابهت د نظام سبب د غیر منصرف جوړېږي دا فرضي حکم د اشیاء همراه سره مشابهت لري او یو د امام شیخوی رحمه الله مذهب دی هغه وی چې اصل کې دا اشیاء چې یا په ځای باندې حمزه او یا په ځای باندې سره حمزه او اصل کې دا شی او یعنی شیرو پېښو بګر او بیا یاوا شی او بیا حمزه بیا الف بیا حمزه شی او فعلا او وزن فعلا وزن مؤنث لپاره استعمالي کې د الف په تانیث لپاره امرا په شان غیر منصرف د غیر انصراف اعتراض په بدن راځي خو اشیاء ته څنګه اذا فعلا وزنو اذا حمزه موږ په کم ځای دا حمزه فعلا کې دا لام د حمزه لام په ځای دام هغه شي سر لګوته د فعلا وزن نشي کوم دی دفع او جوړ شو د شیئا او وزن نشي کوم دی اشیاء او جوړ شو ولې د الف مخکې حمزه چې هغه بوته کم ځای شي نه مخکې مو ته اوس د الف مخکې یې ده الف مخکې سره یا د حمزه نشته
ځکه هغه حمزه چې کوم د لام په ځای باندې هغه کوم ځای له موتلو د شین نه مخکې موتلو نو د فعلا وزن چاته منقلب شو لفعاء کوم ځای ته لفعاء نو دې کې دا قلب شوی دی او دا د شیئون چې کوم دی جمع دا د امام سیبوی رحمه الله او د مبرد هم دا مذهب او مخکې دی ووی چې ثابتة دا ولا خبر واقع شوی شارح رحمه الله دلته وایي چې حقیقت الشیء و ماهیته و ما به الشیء هو تاسو ما وایي چې غرض د شارح رحمه الله دلته یو د مفردات شرح کول او د مفردات شرح ذکر کوي چې خفا د مفردات مستلزمه د خفا د جملې لره او چې د مفردات په تابع خفیه د جمله د حقایق او الاشیاء ثابته در ته په مشکل راځي لہذا دې په اول د مفردات شرح وکړو غرض د شارح د مفردات شرح کول چې خفا د جمع او خفا د جملې ختم شي صحیح دویم غرض د شارح رحمه الله دې نه دا و الی چې ګوره حقایق جمع د حق نه د جمع د حقیقت حقایق جمع د حق نه بلکې جمع د حقیقت ځکه د حقایق او الاشیاء ثابته ده بس کوم لفظ کې خو حقیقت خو حقیقت الشیء وماهیته ما به الشیء هو او حقیقت الشیء بل لفظ سواک وماهیته پېښه بګه د دې نه دوه غرض دي یو غرض خدای علامه تفسیرانی رحمه الله دې نظر چې یاد ساتي دلته د حقیقت نه مراد هغه حقیقت نه دي چې په ضد د مجاز کې دلته د حقیقت نه مراد هغه حقیقت نه دي چې په ضد د مجاز کې یا او دلته د حقیقت په معنا د ماهیت سره دلته د حقیقت په معنا سره ماهیت سره په ضد د مجاز کې باندې هغه حقیقت مراد نه دي چې په ضد د مجاز کې صحیح او دویم غرض د علامه تفسیرانی رحمه الله ترادف ته اشاره کولی ذکر دا عطف تفسیری کړي د ماهیت په چا باندې حقیقت باندې اشاره کوي چې حقیقت او ماهیت یو چیز دی د ذات په اعتبار سره دا مستحیل دی او په تغیر پکې نه وایي اعتباري پېښه به او بهر ډول مترادف دي ځکه د حقیقت نه پس د ماهیت لپس سیوا ماهیت یو خو دې ته وایي چې کوم سيزونه په جواب د ماهوه کې واقع شي کوم جواب د ماهوه سره سوال شي هغه کې چې کوم جواب واقع شي نو دغه تم ماهیت وي دا څه وایي ازوی او معنا د ماهیت هغه وجود د شی په نفس الامر او په خارج کې دا ماهیت او دریم ماهیت چې د حقیقت مترادف د دریم او معنا مراد یو د ماهیت سمانه چې په جواب د ماهوه کې واقع شي او ماهیت دریم څه چې ماهیت چې د هغه د یو شی نفس الامر وجود توي خارجي او واقعي وجود توي دریم دا مترادف د حقیقت د دریم او معنا د مراد په څه ترادف ته اشاره ده نو حقیقت الشیء و ماهیته حقیقت د شی او ماهیت دا یو شی څه توي ما به شی هو ما موصوله ده او به کې دا با سببیه ده او دا شی او مبتدا دی یو ترکیب خدا دی شی او مبتدا دی او دا هو ضمیر اول چې دا فصل دی او دویم ضمیر چې دا خبر دی هو ضمیر اول څه دی فصل دی ضمیر فصل جوړ کوي او دویم ضمیر څه شي خبر دی او دا شی چې کله مبتدا شو دا هو ثاني خبر شو نو د دې خبر او د مبتدا په وخت کې کوم نسبت د به جار مجرور د هغه نسبت سره متعلق د به جار مجرور سره متعلق دي هغه نسبت سره کوم نسبت راخي د لسان د شی مبتدا او د خبر په وخت یو ترکیب خدا دی او دویم ترکیب دا دی چې د ما موصوله کا او دا اشیاء چې کوم نه اسم کده یکون محذوفه ده پاره او عبارت بدل شي ما يكون به الشيء هو ما يكون به الشيء هو يكون لکه بیدار شي ولود چې نه ښه يكون دا فعل ناقص دی به جار مجرور کې داخلي ضمیر دی ما موصولی تراجه دی او جار مجرور متعلق دی يكون سره او دا الشيء دا اسم دی يكون دی او دا اول هو ضمیر فصل دی ازم هو چې کوم دی خبر دی زم هو څه خبر دی بدلته اسکالو کې دا زم هو چې کله خبر شنو دا هو خو ضمیر مرفوع دی ضمیر مرفوع دی او د کان خبر شي اخو د منصوبات نه او چانه د ضمیر مرفوع نه څنګه چې کوم د کان خبر جوړ کو د کان خبر خو منصوبات نه دا هغه اشکال جواب براس والا کړی چې کله نه کله ضمیر مرفوع او مرفوع چې دا موږ مستعار کولی چې د منصوب د لپاره لکه کله نه کله ضمیر منصوب مستعار کوو موږ د مرفوع لپاره یو بل اخر ځاخلي پکې دوی نحویان دا ضمیر مرفوع ضمیر منصوب اذا ته موږ ضمیر مرفوع چې مستعار کړی د چا لپاره منصوب لپاره لهغه دا کان خبر صحیح ده معنا څه شو حقیقت الشیء و ماهیته حقیقت تسیز او ماهیت تسیز کړي ما هغه دی
يكون به چې په سبب دا غما سره دا شی هو یعنی شی ته نفس الامر وجود ملاوي دې شی ته ملاوي نفس الامر الکه انسان ته نفس الامر وجود اله ملاوي انسان تعریف ته دا حقیقت بیان کی انسان ته حیوان ناطق توي دا حیوان ناطق له وجه دا انسان دی کنه حیوان ناطق انسانو نو یا د عبارت دیګره دا څه وایي چې حقیقت شی دی ته وي چې دا غي د وجه حمله اولی صحیح کی حقیقت نشي هغه چې دا وایي چې دا غي د وجه حمله اولی سکی صحیح کی لکه الحيوان الناطق بسببه يصح يقال الانسان انسان الحيوان الناطق هو حقيقة الانسان وبسببه يصح يقال الانسان انسان دا حیوان ناطق چې دا حقیقت انسان دی او په سبب د دې سره دا انسان دی وګوره الانسان دا څه موضوع شو او انسان دی محمول شو او دا حمله اولی کړه لکه حمله اولی دې چې بینه هغه لفظ رامعات کې په خبر کې چې کوم لفظ په مبتدا کې پروت انسان دا حمله اولی ودا حمله اولی صحت لپاره چې کوم شی استعمالي هغه شی حقیقت ته راشي حقیقت دا غي ودا انسان حیوان ناطق چې دا ممکن اول دا سبب شو د صحت حمله اولی د سیدو د حمله اولی سره الانسان ذات هو شيء الحيوان الناطق يصح بسببه أن يقال الإنسان إنسان دا حيوان ناطق داخل أو حقيقته في سيكيجي لديه وجه إنسان إنسانية إنسان إنسان وي لذا وجه دا حيوان ناطق وجه بلش دا كم شي دا وجه كم دي أغا شيء جولي أقاس لشي دا بسوي حقيقته وي يا هذا إنسان حقيقته شو حيوان ناطق يعني خرجة خلق خروي بسوي حيوان ناطق دا حیوان په جنسي ناحق په جنس شي فصل له تصور ده کنه نو حیوان ناحق بسببه يصح ان يقال الحمار لو زور ده حمل اولي حتى بارجكم الفاظ بي ده حمل اولي بس حتى بارجكم الفاظ بي اغه الفاظ تبع حقيقتها شيء وده حیوان ناحق ده حمل اولي ده حتى بار سبب دي حیوان ناحق ده حمل اولي ده حمار ده بار شي سبب دي بداتي وایا الحيوان الناهق بسببه يصح أن يقال الحمار دا حمار نه او حماریت حاصل لدي سبب سوته دغه حیوان ناهق نه پرسه شو حقیقت شو مالیت شو نیوسیس له بلسیس د ول استیګي په سلام ور په خارج کې او دې د وجود ملاوي د هغه اصل شي د سویل شي حقیقت د دې شي وایي حقیقت د دې شي ورته دا معنا شو حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو كالحيوان الناطق الإنسان لك حيوان ناطق الإنسان دفارة أو بيا تصورهم الذي كم دي الذي إنسان ده حيوان ناطق ما بغير بكي الإنسان تصور كي حيوان ناطق بوشر بحكول راش شبكم لكي الذي إنسان تصور كي قد يوسيس ده بغير رو آغا شيء بيا كم دي حقيقت نوي أبي أرضيات في لكن الإنسان تصور ده ظاهق وده كاتب ده بغير كولش لهذا ظاهق وكاتب يعني كرج الإنسان حقيقة ترى معسكر حيوان ناطق بوسر بخوي حيوان إنسان سشري على كذا حيوان حساس في خبرك ناطق أو كرج الإنسان تصور كذا الحيوان ناطق بذهن ترى ظاهق أو كاتب بذهن ترى معلومة شو شيء ذا شيء ذا حقيقة تصور بغير ذا أرضيات ونكيديشي أو ذا شيء تصور بغير ذا حقائق والمشكلة وظاهق وكاتب ولا سشوا ده ولا أرضيات يا ده مثلا شارحي دروسة كذا إذا إنسان ده بارد حيوان ناطق حقيقة دانا ولا شاوي إذا إنسان ده بارد حيوان ناطق حقيقة دا زور ملمنا بلا نسلم بدينا ذكينا استماع إشباغا سوق ده بما ومي فقنقان فوقوم ويزوني إنما ده إنسان حيوان ناطق ده إنسان ده بارد حقيقة نو أول وخيري خبرتكم ده استلادة حكماء ده منطقيان ده شده إنسان حقيقة حيوان ناطق تورنا بدي الدنيا اعتراضات هذه بعد اعتراضات دفع شوي ده بعض نوع شوي أخير لا شيء لديه اعتراضات دفعنا شوي ده سماوين يسلم كده يو اعتراض بدي ما يرادي ستوي الإنسان حقيقة حيوان ناطق سديا الإنسان حقيقته حيوان ناطق ده نو اعتراض بدي ما يرادي شيء ده تعريف ده إنسان جل بحيوان ناطق سروكو ده تعريف ته جامع دی نه معنی نه جامع دی د خپل افراد لپاره نه معنی د کول غیر جامع خو ځکه نه دی چې اخرت وته چاړه وته چاړه خو نه تخنکی چاړه د خبرې چاړه واسي وو کوي نو ته خبره ته چاړه ونه تخنکی او معنی نه ځکه د کول غیر نه چوتي پکې داخل شي کارو پکې چوتي چې نه خوري دا وایي دي نو خبرې کې د تکي او حیوان دی
لهذا هغه انسان چې د تعریف په هغه باندې صادق راځي نو د تعریف ته انسان چې د جامع دي افراد خپل اخرت په بار دي نه معنی دي د دخول لغیر رسوتی په کې داخل شي نو دې علماء دوه جوابونه کوي یو جواب داري چې ساده د رزق نه مراد داخلي دي نه چې انسان په خلق کې نه د رزق نه مراد اظهار ما فی الضمیر دی بکتابه او اشاره او نطق ايش دلته رزق نه مراد څه اظهار ما فی الضمیر دی بکتابه او اشاره او نطق نو دې درې چې کوم اخرت په داخل شي څو به داخل شو دا اخرت په بار دی ځکه اگر چې هغه اظهار ما فی الضمیر په نطق سره نشي په کتابت سره کولی شي په اشاره سره نه کوي په مرکز کې باقاعده چې کوم چاړهګان دستي دا او یو چاړه په کې وګوره کار کوي هغه تقریر اوري چې بیان کوم کیږي هغه اوري د منبر د کوم بیان کیږي او دا نور چاړهګان له دې زیات تغیر کاوي یعنی بالکل هغه هویت پکې ختمي دا غنور چاړهګان په اشاره باندې سمجاو کوي تر بیان اظهار ما فی الضمیر کولی شي کنه ادق حیوانات او دوی ته وته ذکر توتی اگر چې نطق ظاهری کوي لیکن اظهار ما فی الضمیر نشي کولای نه په کتابت سره نه په اشاره سره نه په سره یو څه سره نشي کولای یو خدوا نو هغه ته وایي چې کوم دی یو توتی دکاندار نه توتی هغه څه خو هغه ته وایي چې مال داسې توتی راکا چې بهترین توتی او دا غي د پاسه بل توتی نه خبرې کوي او چې صحیح ده نو یو توتی ورته خو داخله لاړه دا او بدکار رنده نو داخله یې تاسو کې پېښه وي ته ما پیژنې دا توتی وداسې وي او یې تر نه کړه نو بس دی مالک په سیدار شو توتی دو گزارو ګورې دا د بازار توتی دې څنګه دې بد اخلاق توتی نو ما درنده وي دا یې ښه ویجه وخت دې نه پس څه کوم دی تنوي نو بیا دوباره تاسو کو ته ما پیژنې نو دی نه مان ستانه پیژنې دا کوالي وکړو نو بیا ورته ته ما پیژنې نه نو دا چې کوم دی یو پیره په بو واچولې نو چې به په واچولې یخې کړي زیات او وزره نم دې شنو بیا ورته ته ما پیژنې نه لا اخره کې زه ته پته و چې زه الوی مو بیا را باندې وبراتې نو دې څنګه کړو اخره کې او واوي مالک تی بس مالک وبره واچو ما د پته ته مالک پرې د ورشاوي بدل غنډه نو توتی چې دا اظهار ما فی الضمیر نشي کولای اظهار ما فی الضمیر نشي کولای لهدا دې څه کوم دی باش یو جواب شو دویم جواب دا چې د نطق معنا دا ادراک الکلیات څه د نطق معنا ادراک الکلیات چاره ادراک د کلیات کولی شي په خپل ذهن کې او توتی ادراک د جزئیات خو کولی شي لیکن ادراک د کلیاتو نشي کولای لهدا توتی د باش بیا به انسان په حقیقت کې حیوان راځي ته بلې اعتراضات راځي چې دې کې ملائکه داخل شي ملائکه څه کوم دي حیات هم حاصل حیوان هم دي او نو ته مرته حاصل خبرې کوي بلاغي جواب دا دی چې ګوره د حیوان تعریف ته الجسم النامی الحساس الجسم النامی الحساس او دا تعریف د انسان چې حیوانات سره چاکله او حکماو د فرشتو وجود منو خو هغه ته مجردات نه ته اسلام نه وي حکماو غوښتي دا مجردات جوهر نه پاتې جسم نه پاتې مجردات نورانیه دا حکماو نو موږ خو جسم نه نو موږ خو فرشتي جسم نه لیکن دا تعریف چې ځکه حیوان ناطق سره حکما پیولان دا وی چې موږ دا فرشتي چې کوم دي جسم دمل او د حیوان تعریف کې الجسم النامی الحساس جسم نه وي او بل فرض او المحال کو جسم د فرشتو عمرې د حکما په نسبت دی کو جسم ثابت شي تنزلن په فرشتو کې نمو نشته او دا دې ولي نو شمالي بیا ورو دوی فرشتي خو مذکر دي مؤنث تعریف د لفظ قسم مستعار ول ورناصر کې هغه مؤنث نه وي مذکر دي مؤنث یا د فرشتي انتباه تصور بیا په اعتراض ولدي چې حیوان ناطق د تعریف په جن باندې صادق راځي په چا باندې په جنات باندې کوم دي صادق راځي لہذا جنات کې هم انسان ځکه هغه حیوانیت هم پکې دي پېښوي او نو ته هم پکې دغه جواب دی چې هغه خپل تعریف صادق نه راځي ځکه دا تعریف چې ذکر د انسان په حیوان ناطق سره دغه په نسبت د جنس ثبوت نه ده هغه جنات نه مني په جنات مني ورو ورسته په داخل کې چې اول وجود نه داخلو خو فرع د وجود چې نه مری دخول خبره ختم شي اذن جواب دی چې وجود ثابت نشي د حکمو په نسبت د هغه مجردات خبيثه اجسام دي څه مجردات خبيثه اجسام چې کوم دي جنات او مجردات چې هغه د جسم نسيه پاکي او د حیوان تعریفي الجسم النامي الحساس لهذا جرم تبار بیا په اعتراض راځي چې څکل چې هغه په داخل هغه اعتبار کوي تعریف جامع نه خپل افراد یو ماشوم چې یو ردي نو هغه کې هغه حیوان ناطق نه حیوان خو ناطق نه ځکه نو
په معنا د اظهار ما فی الضمیر هغه دا نطق د معنا پکې نشته او ادراک الکلیات د نطق د ادراک الکلیات ولا معنا پکې نشته ځکه ماشوم ادراک الکلیات کلی شي د اظهار ما فی الضمیر دا ماشوم ادري شي اظهار ما فی الضمیر کوي نشي کولای دا الا جمهور تواضع راشه ما لا پیرا ايش بقى اظهار ما فی الضمیر نشي کولای یو ورځ ماشوم چي یو ورځ ماشوم دا غي جواب دی چې اصل کې اگر چې نطق ظاهري نشته لیکن نطق بالقوه پکې شته هغه نطق بالفعل پکې نشته لیکن نطق بالقوه پکې شته چې رسول الله ان شاء الله دا نطق بالقوه چې دا او فعل تراخيږي ساده راخيږي فعل بل اظهار ما فی الضمیر پکې ته نشته شته او اظهار ما فی الضمیر پکې ډېر اضعفي د دې وجه نه پاتې دی چې ماشوم چې کله وږي شي څنګه یو ورځ ماشوم جاري او چې کله مول صحیح پروتیا کله چې بغوت ګل جاري فیشو د اظهار ما فی الضمیر شته خبره په شکل کې په نور څه کې وې دا به اشاره یو قسم شته او امام رازی رحمه الله په مضمون اعتراض کړی دی انسان تعریف حیوان ناطق نه مني ځکه الانسان حیوان ناطق الانسان موضوع حیوان ناطق ذات محمول او د محمول چې کله حمل کې په موضوع باندې نو محمول لپاره یو موضوع دی ارسل محمولات فی ارسل محمولات دا په یو موضوع باندې یو شان حمل کی او دلته یو شان حمل نشته دغه وګوره انسان چې دا هغه ویا چې اصل کې دا ویل شي هغه نفس ده یو خدای بدن دی کنه یو په بدن کې نفس ناطقه پروت دی قوت مدرکه دا انسان اصل کې دا قوت مدرکی نوم دی او حیوان ناطق دا حیوان چې دی بدن ته ویل شي دا چې مونږ ویلو او ناطق ما نفس ته ویل شي نو کله چې انسان دا ته مبتدا کو محدود دی کو دا خو نوم د څه دا نفس ناطقه شو دا بدن خو الاله دا بدن ولا څه نفس ناطقه لپاره اله به انسان دی محدود کو او نوم شو دا هغه نفس ناطقه اوس د حمل کې د چا د حیوان ناطق د حیوان حمل پتا کې کو په نفس باندې کېلو حمل نه کوي ځکه حیوان د بدن دی چې اله ده او انسان چې هغه اصل نطق توي ځکه دا د ناطق حمل به صحیح شي ځکه ناطق هم نفس توي او انسان نفس توي لیکن حیوان حمل پتا کې حیوان خو بدن دی حیوان خو سره بدن دی او دا اله ده دا سره اله ده قوت مدرکه ځان نه اله ده یعنی حمل له حیوان دې په صحیح کیږي راشه ولا پریوتی دند وای کیول ارث جواب داري چې دا د ذکر خپل استلاله ورا مشاهده په استلاله په سرايانو کې څه جګړې نه او په ټول لاندې سلم بډېره کې نه ځپلار دي مش خوځوري ښا دا وجنا ابن سینا رئیس وی چې صحیح خبره تکو دا انسان کو ډېر زور ولګي ډېر زور ولګي ډېر غټه داوی مو کې دا اشیاء او حقایق ته نشي رسېږي اخص الخواص تبورسي ډېر کوشش وکړه چې بالکل هغه ذاتي قوتي چې قوتي بالکل حتی رسیدلی او ذهني حتی رسیدلی دی دا اشیاء او خواص ته رسیدلی شي لیکن حقایق ته نشي دا انسان عجز دی اصل الاشیاء او حقایق باندې سو کارم دی وحده لا شریک دا انسان عجز دی الله رب عزت نه بغیر چې کومه د سیز اصل حقیقت څخه لري ماره یاره کې دې شپې شو کنه ها نو موږ ټول عاجزان فقیران اصل داوی کو دوټ کې بس دکو بیا وبداو باندې راشي دا غړغړ منطقي دا رئیس خبره کوي مسیره دا ویل بلا و بلا مسیره درجه خبر یې دا زړه خبر مسیره دا ویل یا اشیاء د انسان ډېر کوشش کوي اشیاء اخص خواص ترشي او حقایق ته کوم نه لري دا اعتراضونه شو تاسو موږ ته جواب درال حقایق الاشیاء ثابته حقيقه الشيء وماهيته وما به الشيء هو كالحيوان الناطق الانسان لكن حيوان ناطق د انسان د پاره شو اوس د انسان تصور د حیوان ناطق نه بغیر لکی بخلاف مثل الزاهق والكاتب لك زاهق او کاتب شو دا د انسان د پاره دغه حقیقت نه وي ولي ځکه چې ما يمكن تصور الانسان بدونه تصور الانسان بغیر د دې صحیح خو یا کاتب ور تصور بالكنه وبكرهه هغه تصور د زاهق او د انسان د بغیر صحیح وي اما تصور بالوجه وبوجهه هغه د زاهق او کاتب د بغیر نه صحیح وي تصور بالكنه وبكرهه پیژره یو ګوره تصور بالکنه دی ته وي چې یو سیزو یو شی په ذاتیات سره معلوم کی او دا ذاتیات ته مرآت کی لکه انسان په حیوان ناطق سره معلوم کو او دا حیوان ناطق ته مرآت په شیشه دی کوي دا پکې دا انسان دی پکې ولې یو کله چې یو شی په ذاتیات سره معلوم کی او د انسان د پر ذاتیات سو د حیوان ناطق صحیح او دا ذاتیات ته مرآت د تصور بالکنه هوي اته کې دا لفظ د کاف ضمیر سره لیکن په پښتو کې دا مستقبح دی لکه دا په څه وکړ بالکنه او یو تصور بکنه هی تصور بکنه چې یو سیس په ذاتیات سره معلوم کی
او دا ذاتیات چې کوم دا د مرآت نه ذاتیات وسره مرآت نه دا تصور به کوي ځکه انسان د حیوانات د مرآت نه یعنی په وخت ملاحظه کول وجود د انسان کې مرآت نه ورته د حیوانات صحیح او یو تصور بالوجه لري چې کله یو شی د معلومه ول په ارضیات سره په خواص سره معلوم لکه د انسان تصور نو په چاته مضاحک سره او په کاتب سره یا په عالم سره لیکن دا ارضیات یو ته مرآت کلو دا ارضیات یو څه کلو مرآت کلو دا تصور بالوجه او یو تصور بوجهه تصور بوجهه چې یو چیز د ارضیات سره معلوم کو دا ارضیات یو ته مرآت نکلو دا تصور بوجهه نو دا دلته تصور نه مراد کوم تصور دی مما يمكن تصوره تصور بالكنه تصور بالكنه د انسان بغیر د ضاحک او د کاتب د سیکی او تصور بالكنه د انسان د حیوان د تصور بغیر د سیکی بوجههما فدوار وجه سره کیو سره تصور بالكنه دی او کدی من اكيد تصور بکنه خو د انسان تصور چې کوم دی بغیر دو ثاني شيء حيوان لا تكون شيء ولا تصور بالكلام تصور بالوجه شيء اغلى دي ولا بغير بدكي ولكن تصور بالوجه وي ارضيات السماء او ضاحك وكاتب السريع ارضيات بخلاف مثل الزاهق والكاذب مما يمكن تصور الانسان بدونه فانه من العوارض وقد يقال ذو سبعات